ډیرو محترم مسلمانانو نن یو بهترینه وظیفه او اسانه وظیفه د قرآن د زړه وظیفه. ګوره د هر څیز زړه وي، الله تعالی هر څیز له زړه ورکړی دی. ځناورو له هم الله تعالی زړه ورکړی، انسانانو له هم الله تعالی زړونه ورکړي دي. دغه رنګې حشرات مبشراتو له هم الله تعالی زړونه ورکړي دي. او محترم مسلمانانو یو زړه د قرآن مجید هم دی. د قرآن مجید زړه هم دی، او دغه زړه نه دی، دا په قرآن کې پخپله موجود دی. او د قرآن زړه کم یو دی؟ هغه سورت یاسین دی. نو د قرآن د زړه چې یو انسان وظیفه وکړي، ګوره زړه په ټول وجود کې بادشاه وي، صحیح شوه که نه؟ په زړه کې چې د کومه خبر راله نو هغه به ستا تمام وجود تسلیموي، صحیح شوه؟ نو کله چې د انسان په زړه کې دومره طاقت الله ږدلی دی، نو محترمو د قرآن مجید زړه سورت یاسین دی. نو چې الله تعالی د انسان دپاره یو طاقتوره ټوکړه سازه کړې ده، نو دغه رنګې قرآن کې هم زړه شته دی، هغه زړه سورت یاسین دی. نو څوک چې د الله تعالی د کلام قرآن مجید د زړه تلاوت وکړي، یعنې د سورت یاسین تلاوت په اخلاص سره یو فیره وکړي، نو محترم د انسان ته څه میلاویږي؟ هغه بهترین اعمال، هغه بهترینې فایدې، هغه زه تاسو ته ویم انشاءالله ستاسو دماغ به دا خبرې د سره مني نه. خو لهذا دا خبرې تاسو واورئ، په دې باندې عمل وکئ انشاءالله، چې دې سره به ستاسو ډېر حاجتونه الله تعالی پوره کړي، ډېر مشکلات مو سره انشاءالله الله تعالی ختم کړي، او ډېرې غټې غټې مسلې هم الله جل شانه ختمې کړي. لهذا دا وظیفه تاسو خامخا ما سره واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دغه مسافر دی، الله تعالی ډېر زیات خوشحاله کړي، کامیاب او کامرانه دي، چې الله تعالی تاسو ته د زړه مرادونه، د زړه حاجات الله تعالی درکړي. محترم مسلمانانو نن زمونږ وظیفه د سورت یاسین ده. سورت یاسین د الله تعالی په کلام کې یو حصه ده، یو سورت دی، او دې ته د قرآن د زړه ویلی شوی دی. ګوره انسان کې هم زړه شته، تاسو کې هم زړه شته، دغه رنګې چرین فرین کې هم زړونه شته. نو یو څیز کې چې زړه وي محترمو، نو د زړه خبره منلی کېږي. نو دا هم د الله تعالی کلام دی سورت یاسین، نو دې کې هم زړه دی، او زړه سورت یاسین دی. څوک چې د دې سورت یاسین وظیفه یو وار وکړي، نو علماو ذکر کړي چې د سورت یاسین یو پیره ویلو ډېره زیاته بهترینه او نوې کرشمه به الله تعالی تاسو ته درکړي. صحیح شوه؟ ور رسول الله مبارک فرمایي په انسان په وجود کې دوه څیزونه دي، که چا د دې ضمانت ماله راکو، نو هغه له زه د جنت ضمانت ورکوم. یو د ژبې دی او یو د شرمګاه دی. یعنې چا ژبه چې صحیح استعمال شوه او د چا شرمګاه د ګناهونو نه بچ شوه، نو دې انسان دپاره جنت واجب دی، او ضمانت رسول الله مبارک کوي. دغه رنګې محترم مسلمانانو که چا ژبه صحیح استعمال نه شوه او د چا شرمګاه غلطه استعمال شوه، نو دې خلکو دپاره هلاکت دی. ژبې زمونږ ډېرې غلطې استعمالیږي، او کوشش وکړئ چې زمونږ نور کوم جسم دی، خصوصا نوجوانان، هلکان او جینکۍ، چې دا په غلط طریقې سره استعمال نه کړي. کوم چې زمونږ وجود دی، جسم الله تعالی را کړی دی، نو دا په غلط طریقو د خپلو خواهشاتو دپاره، د خپل ضروریاتو دپاره، د لږې مزې دپاره دې ګناهونو نه ځان وساتو. که څوک یو ګناه کوي، نو دې ګناه زیات نه زیات مزه 2-3 منټه یا 15 منټه وي. یا ته بدنظري کوې، نو د بدنظرۍ ډېر زیات نقصانات دي، انتهایی نقصانات دي. که مثال چې بدنظري کوي، نو بعضې علما فرمایي د ایمان هم سلف کېږي د مرګ په وخت کې. نو بدنظري په موبایل کې فلمونه، ډرامې، ټیک ټاک، دغه رنګې فحش څیزونه کتل، دا بدنظري ده، او دې سره به ستا وجود هم سس وي، دې سره به ستا په سر کې ټینشن، غمونه، تکلیفونه، بیمارۍ، او تا ته به ډېر زیات مشکلات وي. لهذا د ټول نه چې اوس کومه په دې زمانه کې ډېره ګناه عام ده، هغه بدنظري ده، او دې ته د سره اړو څوک ګناه نه وي. 2م نمبر ګناه چې کوم ده، نو هغه ټنګ ټکور دی. ټنګ ټکور مطلب ګانې بجانې اورېدل، دغه رنګې فلمونه او ډرامې اورېدل، د
دغه رنګې غیبت اورېدل، نو دې نه هم ځان بچ کړئ. کوم انسان چې د ګناه نه بچ شو، نو الله تعالی څه فرمایي؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله تعالی فرمایي ما ته د ټولو نه زیات خوښ انسان هغه دی چا که چې تقوا راله. تقوا څه ته وایي؟ د ګناهونو نه ځان بچ کول او د الله تعالی په هر حکم باندې لبیک ویل، دې ته تقوا ویلی کېږي. نو که تاسو غواړئ چې الله تعالی دې زموږ حاجت پوره کړي، یو ګناهونه پرېږدوئ، بل په پټو بسترو کې، په بندو بسترو کې دغه رنګې د حرامو کارونو نه ځان وساتئ. او ورسره د سورت یاسین دا وظیفه وکړئ. ښه، نو سورت یاسین وظیفه هو محترم مسلمانانو په ډېرو طریقو سره ده. یو د سورت یاسین د مبین وظیفه ده که نه، هر مبین باندې به ودرېږي او بیا هغې سره به وظیفې کې. نو که څوک دغه کولی شي دغه دې ځان له وکړي، لکه هر دغه باندې ودرېږي مبین باندې، او بیا یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، دا وظیفې کوي یو څو پیره، بیا د هغې نه پس دعا غواړي. دویم نمبر دا دی چې چاته څه مشکل پیدا شي، نو 240 پیرې یا 140 پیرې، لکه څنګه چې زمونږ په معاشره کې رواج دی، نو دغه سورت یاسین ختم کېږي. بل لا چې سحر مونځ نه پسې څوک یو پیره ووایي، نو د هغې ځان له فایدې دي. خو محترم مسلمانانو، علماو ذکر کړي څوک چې سحر مونځ نه پس یو پیره سورت یاسین ووایي، د دې خپل معمول ساز کړي. هم معمول پیژنئ، نو ډېره زر به دا د خلکو په زړونو باندې راج شروع کړي. د څو خلکو په زړونو کې به د دپاره محبت وي، د هم مال کې به الله تعالی ډېر برکات واچوي. هر قسم برایي به الله تعالی ختمه کړي. د طبیعت په الله تعالی په طبیعت کې به الله تعالی رجحان پیدا کړي، خوشحالي به پکې پیدا کړي. ها، شیاطین او بلاګانې نه به الله تعالی دې محفوظ کړي، د بیمارونو به الله تعالی شفا ورکړي. که اولاد وي او د اولاد خواهش الله تعالی به نارینه اولاد ته ورکړي، یا نیک اولاد به ورکړي. که څوک په قید کې وي که نه، نو الله تعالی به هغه د دې سورت یاسین د وظیفې په برکت سره د به قید نه الله تعالی خلاص کړي. عرض دا چې د دې فایدې ډېرې زیاتې دي، نو انشاءالله د الله تعالی د رحمت په واسطه باندې، د لوی ذات په واسطه باندې دا وظیفه تاسو کوئ او الله تعالی نه غواړئ. ښه، الله تعالی په غوښتلو خوشحالیږي. انسان ته چې لاس ونیسئ که نه، یا تندی ترې وکړي، یا به د مخ را اخوا واړئ، یا به د شا خوا واړئ. ها، نو او الله تعالی نه چې غواړئ، نو الله تعالی وایي د آخرت په باره کې چې ما نه څه غواړئ، زر تر زره بیا درله درکوم. یعنې جنت غواړه، جهنم نه فنا غواړه، قبر عذاب نه فنا غواړه، دغه رنګې د ځنکدن د سختۍ نه فنا غواړه، دغه رنګې د محشر د ورځې د سختۍ نه فنا غواړه چې هغه ډېره سخته ورځ ده. نو دا خو به د الله تعالی فورا ختموي. او که د دنیا په باره کې الله تعالی نه سوال کې، نو بیا انسان مصلحت ته الله تعالی ګوري، د انسان خیر ته الله ګوري، دې کار کې خیر شته او که نشته. په یو څیز پسې نښلی مخه چې دا رشته مې ولې نه کېږي، او دقه رشته به کومه، دقه رشتې نه واوړئ. کوم چې خیر دی خیر غواړئ. که دغه رشته سته وشي د هلک مړ شي، بیا به کونډه شي. که دغه جینۍ غواړئ دغه جینۍ مړه شي، کوڼ به شي. نو دغه رنګې په څیزونو پسې نښلی مه، الله تعالی نه د خیر څیزونه غواړئ، الله خیر راله راکړي. موږ ته هم ډېره دعاګانې کوي، موږ به تاسو ته کوو. جزاک الله خیر.